بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا نو منګه د تیمم خبرې اترې شروع کړې وې. د تیمم لغوي اصطلاحي معنی د تیمم مبارک آیات او حدیث د تیمم د مباح کېدو لپاره د تیمم کله جایز د شرعت شرطونه دي او بیا ارکان د تیمم، سنت د تیمم، طریقه د تیمم، نواقض د تیمم دا بیان کړل. وسوي فروع تتعلق بالتيمم، یو څو فروعي مسائل، لاندینی مسائل. لاندینی فروع هغه مسلو ته وای چې هغه اصل مسلې نه دي بلکې زیاتې ګړي مسلې دي، زیاتې ګړي چې هغه د تیمم سره متعلق دي. نو من تیمم لصلاه الجنازه، کم کس چې د جنازې د مونږ لپاره تیمم وکي او لسجده تلاوت یا د سجدې تلاوت لپاره، یصح له صحیح دی دا لپاره اي يصلي بذلك التيمم اي صلاه شاء، چې دې مونږ په دغه تیمم باندې وکي هر مسله غواړي. ور اول مونږ ویلو چې تیمم بلې کې د عبادت مقصودی لپاره، د عبادت غیر مقصودی لپاره با لکه مطلب نیت چې مونږ وی کنه نیتو نو په نیت کې بل درو خبرو خیال ساتي. یو بده یا بده سي نیت کوي چې نیت میکړه د لپاره د استباحه الصلاه، یا بده سي نیت کوي چې نیت میکړه د لپاره د بیودسه لري کولو، یا بده د عبادت مقصوده نیت کوي. کله عبادت غیر مقصوده نیت وکړو نو په دې باندې با د بیا عبادت مقصود نشي کولای. نو چونکې د جنازي منځو او د جنازي منځ بغیر د اودس نه کیږي کنه، بغیر د پاکۍ نه کیږي، او دغه شان دی د سجدې تلاوت دا بغیر د پاکوالي نه کیږي او دا عبادت مقصود ده. نو کله ډیر لپاره یو انسان اودس وکړو نو د په دې باندې نور منځونه هم کولای شي. پوه شئ؟ خو کله جمعه ته داخلي دوه لپاره وکړو نو ما تاسو یې جمعه داخلي د عبادت مقصود ده که غیر مقصود ده. نو که صرف د نیت دا کو چې زنه تیمم د دې لپاره وامه چې جمعه ته به داخل شم نو په دې باندې بیا مونږ نشي کولای. یا دغه شان دي د ویچاره د قبرونو زیارت کوم، قبرونو زیارت کوم او مقبره ته ځم نو مقبره ته د بغیر د اودس هم د شه دي لپاره اودس ضروري نه ده. خو کله د زیارت قبور د لپاره اودس وکړو، مقبره ته داخلو لپاره اودس وکړو نو بدی باندې بیا د جنازې مونږ نشي کولای. یا د مړي د دفن کولو لپاره د اودس وکړو نو د بدی باندې بیا مونږ نشي کولای. په د تیمم وکړو بدی باندې بیا اودس دغه نشي کولای. لکه پوه شو باندې وګوره اوسه. نمبر 1 من تیمم لصلاه الجنازه، چا چې تیمم کو د جنازې د منظر لپاره او لسجده التلاوت یا د تلاوت د سجدې لپاره، یعنی کله قرآن مجید کې رقم تلاوت منکو سجدې چې پکې راځي دغه یصح له صحیح دی دغه لپاره ان يصلي بذلك التيمم اي صلاه شاء، چې دې په دغه تیمم سره مونږ کې کم یو مونږ لري غواړي، یعنی کوم ځای غواړي هغه په کول شي. خو شو به باندې ځکه دا عبادت مقصود دی. من تیمم لدخول المسجد، چا چې تیمم کو د جمعه د داخلي دوه لپاره او لا يجوز له نو جایز دی دا لپاره اي يصلي بذلك التيمم، چې دې په دغه تیمم سره مونږ وکي. ولی ځکه چې دغه جمعه ته داخليدل دا عبادت غیر مقصود دي، بل دا جمعه ته داخليدل بغیر د اودس نه هم کیږي، بغیر د تیمم نه هم کیږي، بغیر د پاکوالي نه هم کیږي. واښو باندې نو بری باندې مونږ نشي کولای. من تیمم لزیارت القبور، چې تیمم کو د زیارت قبور یعنی د قبرونو د زیارت لپاره چې مقبره ته تللی لپاره او لدفن المیت یا د مړي د دفن کولو لپاره لا يجوز له جائز دی دغه لپاره ان يصلي بذلك التيمم، چې دې مونږ وکي بدغه تیمم سره دا په شو باندې بدغه تیمم سره دې مونږ وکي دا جائز دی لپاره. من يرجو انه يجد الماء قبل خروج الوقت، وکم کس امید ساتي چې د تبا او به ملاو شي د وخت دا خارج کېدون مخکې یستحب له ان يؤخر التيمم، نو د لپاره مستحب دی چې تیمم مؤخر کړي. مطلب دا په یو ځای کې وبن اشتره، په یو ځای کې وبن اشتره کنه. خو اوس په لکه د ماسپخین موږ مثال په 12 بجې باندې روا شو او دا د ماسپخین موږ د 3 بجو پوری کېږي مثال تور باندې، نو اوس د سینه نه چې څنګه موږ په دمانه لازم شو لکه اوس 12 بجې دي او د جوړ تیار وبنه ملوي جو بس په 15 کم په یو باندې تیمم وکي او مونږ وکي. نه نه کده دا خیالو چې اوس کو بدې دې کو بنشته ده او کې دې شي په لار باندې سوګرا شي زته وبو واړم یا لکه زمانہ وجود چې نه دا اوس لکه زخم دغه او کې دې یو غنټه بعد خشي او زبر کمال وبو استعمال بیا سي شي
پوه شو باندې یا لکه اوبه ډېرې زیاتې یخې دي او که کما دا اوبه استعمال کړو نو مړ کېږم نو دی دا اوس خو اوبه یخې دي او که ما دې اوبو ته یو ګنټه صبر وکړو نو دا اوبه به ګرمې به شي نو دی به بیا دا تیمم به مستحب دا دی چې دا تیمم د ډېرې لپاره وروستو کړي که دغه ټایم باندې د تیمم و ده ته دا خیال و چې یاره اوبه نه میلاوېږي او د تیمم و نو مونځ شوی دی خو لکه مؤخر کو چې صحیح ده من يرجو سوچ امید ساتي انه يجد الماء چې دی به ومومي اوبو لره قبل خروج الوقت د وخت خارج کېدو نه مخکې يستحب له مستحب دي داغه لپاره ان يؤخر التيمم د تیمم مؤخر کول لکه پوه شوي الذي وعده احد بالماء وای کوم کا سره سره وعده د اوبو کړی و مطلب دا کنه دا ورته چاته وي چاورته وي چې هغه تعالی اوبر اورم او ته انتظار کوا نو دې په دغه ټیم کې د چې د سره وعده کړی و نو بیا به تیمم بنوي بلکې هغه ته صبر کوي کوز هغه بیا اوبر نه راوړي یا بل څه انکار وکړو جو بیا دې نه تیمم وي والذي وعده احد هاي کس وعده کړی د سره هیڅ یو کس بالماء په اوبو سره یجب علیه نو واجب دی باغ باندې ان يؤخر التيمم چې دا تیمم څه سکی مؤخر کې یعنی دا تیمم بنوي بلکې دا بس ورکې چې کله هغه براوړي بیا وکړي من کان معه ماء قليل وهو في حاجه وذ چا سره وبدي کنه خپل وبلګي دي نو اوس کدا اوبه د خوراک به مطلب دا کده وای شهر کدی اوبه باندې او د سوکما نو بیا به اوبه نه چې بای کې منګ وړه واغیګو د وړه د واغیګول اوبه منی نو دی با تیمم چې نه دا به وਹੀ او د اوبه با د وړه د واغیګول لپاره استعمالي ځکه دا وړه بغیر د اوبو نه کیږي او تیمم موږ بغیر تیمم نه کیږي وس دویمه مسله دا چې لکه د سره اوبه لګیږي نو دوی کده په دې باندې او د سوکما نو به شوروا به ونشي په غوغه کې به شوروا ونشي پوه شئ نو شوروا باندې نه کوي په دغه اوبه باندې به او د سوګي او شوروا چې نن دا اړونه خوري وېګه بلې باندې اوس ګوره پدې کې په ډوړې کې او پدې کې فرق دی په وړو کې ځکه چې دا وړه په ډوړې بغیر د وړو نه پکېږي وړه بغیر د اوبو نه ناغې کېږي ناغې ته ضرورت زیات ده او کده ډوړې لا پکړه لا نو سالن دی پکې خیر دی شوروا دی پکې اډوي نو د اسه و ډوړې مدي نو بیا بدایږي نو کده چې لګي وبوي او د وړو هغه ګلو ته پکې محتاج نو وړه به بیا کې تیمم به وهي او داس باندې کوي دی وبانه او کچته ته شوروا خبره وا نو شوروا باندې کوي تیمم با شوروا به کې نه کوي او تیمم هم نه وبا او داس پکې ومن کان معه ماء قليل د چا سره چلګي وبوي د چا سره چلګي وبوي وهو في حاجه او دې په حاجت کې الى عجن الدقيق وړو هغه ګلو ته دقیق څه ته وای وړو ته او عجن هغه ګلو ته نو يعجن الدقيق بالماء نو دیوا دا وړه واغي به دی وبو سره ويتيمم للصلاه او تیمم وګړي سره بارا د مانځره بارا لکه دې روټي ته ضرورت دی او من کان معه ماء قليل تچا سره لګي وبوي او هو في حاجه الى طبخ مرق او دې محتاج وي دا شوروا په خولو ته د سبا خولو ته مرق څه ته وای شوروا ته طبخ په خولو ته يتوضا بالماء نو دیبا او د سوګي په وبو سره ولا يطبخ المرق او شوروا بنه بخي الګه پوښو بلی باندې الګه بلی پوښوي بیا وی یجب طلب الماء خاوس د سره غوبه نشته له خو د ملګری سره وبدي د ملګری سره وبدي نو په دا باندې واجب دي چې خپل ملګری نه وبو واړي ضروري په ما باندې وس او دست می ضرورت ده او دس کومه او بنشته ده تماله وبراګه جو کاغه په دا کپدې سي کې راو چای کې لکه خلک په بو کې بو خل نه کوي مطلب نور هغه سردان وبنوي او بو خل بکو نو بیا به نه غواړي واښوي بیا واجب نه دي او کا بو خل په نه ته پته یاره په کوزو په باندې چا سکیږي د چا نه بغواړي او بغواړي چې یاره ساتر په بوتل کې وبدي راکړي چې بیا او دس وکم یا بل څه دا بګي يجب طلب الماء واجب دي طلب کول د اوبو من رفيقه د خپل ملګری نه هغه الذي هغه ملګری معه الماء چې سره اوبوي اذا كان في مكان کله چې د پرسې کې لا يبخل الناس فيه بالماء چې بو خلنه کې خلق پای کې د اوبو پوه چې خلق پکې بو خلنه کې د اوبو مطلب دا چې لکه با خلق چې دا استعمالي بو خل مخل پکې نه کېږي لکه شومتوب خلق په اوبو کې نه کوي واما اذا كان في مكان يبخل الناس فيه بالماء او کچر دې په دې سيګو چې الله خلکو په ابو کې بخل کو په ابو کې بخل کو مطلب دا چې چاري وبنه ور کوله شومتو به کو نو فلا يجب عليه طلب الماء من غيره نو واجب نه په دمانه طلب کول د ابو د غیر نه مطلب دا کنه چې بیا د بل چا نه وبنه غواړي
په دې پوه شوي تاسو لکه په دې پوه شوي ها بل يجوز تقديم التيمم وهي لکه څنګه چې او دس د وخت نه مخکې کول جایز دي دغه شان دي تا ته پته ده چې الله سونه خپې مې اوشل دي او دا او دس نشم کولی او نو تیمم د وخت نه مخکې دین دا وهاله شو کله په حکم د معذور کې نو معذور نو هغه بیا لکه معذور مخکې مونږ ویلو کنه چې دی په وخت باندې چې دی به دا کوي چې په وخت په داخلو باندې او دس پکې تیمم به هم دغه شان دي معذور چې کله وخت داخل شو نو تیمم به وي چې کم کس معذور نه و د وخت نه مخکې تیمم واله شي لکه اوس د مسبقین موږ ځانه نه راغله او څنګه چې د مانځنه او د ټیم د مخکې دی او دس کول شي دغه شان تیمم کول شي يجوز تقديم التيمم جائز دي مقدم کول مخ کول د تیمم على الوقت په وخت باندې کله اذا لم يكن في حكم المعذور کله چې دیني په حکم د معذور کې هغه معذور نو بیا به ورستو کوي مقطوع اليدين والرجلين يصلي بغير طهارة اذا كان بوجهه جراحة ويو کده چې هغه نه لاسونه استونه خپېشتره ها نه لاسونه استونه خپېشتره نو لکه دی به بغیر د اودس نه مونځ کوي خو هله به بغیر د اودس نه کوي چې کله د په مخ باندې زخم وو که مخې برابر وو نو بیا به لکه بل کس بلګي او دله به په مخ باندې که اودس وجو د اودس ته مسې به ولګئ که مسه انزل وجو انزل به ولګئ که مسه وجو مسه به ولګئ او که نه تیمم وجو تیمم به ول په مخ باندې کوي یا به په خپله باندې دیوال د ورق وشي او په دیوال پورې به خپل مخ چې څونه مګلی شو امر به پورې ومږي واسوي مقطوع اليدين والرجلين هغه چې دغه لاسونه او پیډونه کړکلی شي يصلي دی به مسکه بغیر طهارت بغیر د پاکوالی نه اذا كان بوجهه جراحه کله چې د پر مخ کوم زخم وي که مخ زخم نو بیا به د مخ ته یا به انځي یا به مسکه یا به تیمم مهم واذا كان الاكثر من الاعضاء او النصف منها جريئا تيمم وکله چې اکثر اعضاء یعنی سب د دې زخمی ویني دی به تیمم وي په اودس کې سلور دیونه دي کنه اودس کې څو دیونه دي مخته لاسونه دي او دغه مسره سر او خپې نو که په دا سلور باندې خرابو نو بیا به تیمم وي یا په دې کې اکثر چې دا به زخمی وو نو بیا به تیمم وي او که اکثر به روغو او اکثر به روغو نو بیا به اودس کوي پوه شئ بیا به تیمم نه وي بیا به تیمم نه وي خو چې کم ځای پورې دا انځلو جا به وینځي او چې کم نه انځله کېدو نو هغه باندې به مسه وکړي لون لاس به پرې راکړي خو داسې به نه کوي چې هم تیمم وکړي او هم چې نه دا دغه کوي اذا كان الاكثر من الاعضاء صحيحا وکله چې د اکثر اعضاء چې دا برابر وي نو توزع دی به اودس کوي ومسح الجريحه او دا زخم چې نو دا زخمی ځای دا بس کوي مسکه به لون لاس په پرې راکړي خو داسې نشي کولای چې هم نیم اودس وکړي او نیم تیمم وکړي نه داسې نشي کولای لکه پوه شو به باندې پوه شو بس وایو